حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری چاچے عملو کو او ما سره پاگی کی نور سوکی صدار کو ریاء اکڑا دبل چانیات پکیو کو نو اللہ رب العزت فرمائی ترکتو و شرکاہ زد دا عملم پریدم او دا غی صداریم پریکدم ما تے ضرورت نشت دے انا اغنا شرکا یعنی شرک زمائی صدارانو تو ضرورت نشت دے دا مالا پا عمل کی صداران پیدا کرل نو اولنے ادب دا قرآن اگر الاخلاص چه سڑی نیت اگر صحیح وی خالصا لوجه اللہ یک کی آواز دا اللہ رب العزت رضا دا پارا فعبد اللہ مخلصا له الدین دا اللہ عبادت اکا یواز خالص کون کے اللہ لا تابداری یک کی آواز اللہ لا کہے نور سے غرضنا او نور سے مقاصد پہ نہیں نو دو قرآن فائدہ او دو قرآن دزدکول نیت اولن دا چھے زد اللہ کتاب تکے ناستم اللہ توفیق راک یو خود دے دا پارا چھے زمان اللہ رضاشی ذکر دا اللہ کتاب دے او چھے دا اللہ دے کتاب خیالو ساتلشی نو اللہ با رضاشی نو اول نیت اگر اللہ رضا حاصلول دویم خپل اصلاح چه دا قرآن بسوئی ز کمزورم او با کمزوری زائماتی گی ما پس با برازی دا قرآن با پا ما پیٹ کی گی ما کے بس بیماری گی ما کے بس نقصانو نہیں زباول قرآن زان تراڑوم چی خپل اصلاح پا قرآن کم خپل اصلاح پا قرآن کم عالمان وی ینبغی للمرء ان ينزل القرآن على خطابته مناسب سڑی لدادا چی دے قرآن زان تراواڑی اول چی دا قرآن زمان سغواڑی دانا چی تو اگت کا کیوائی ان اللذین او کفرو یقینا او ها کسان چی کوپر کرو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے آئیل دوزاخ تے اور چی منگو من خو خیر و خلاص من کو کوپر کو که شرک کو که ایمان ناڑو جوڑ دی بیغم ویو بیغم بناسیو زمان دا پارا جوڑ دی قرآن کی نشتے سڑیوی دا قرآن دا توی دا یهودو دا نصاراو آیاتونو با مسلمانانو لگائے ما خدا کارنے کڑے زو خو مرض وامنو مرض لزائد دارو زائد مرض نرسائنو رومی ذکر کئی ہر جا پستی است آپ انجار آود کم زی چه مخپکتی نو با اغی طرف تزور کئی نو اغی طرف تزور کئی نو وی یهودو نصاراو موتی قرآن دا یهودو دا نصاراو قرآن مجید نو ملی چی دا دا حی ابن احتب بارکی دے او دا دا غصر لارو وی نا نو میں سا مرض ذکر کئی کنا نو یو مرض ذکر کئی نو میں کہا مرض دا نو زمانی خلقی کی نو دا آیات با دا غی بارکی نئی وی با نو میں دا ختم لگئے دا سا خبر شونو دا خبر ختم دا وینا دا غی بارکی راغلی او تی چه کمدن ہوئی چه دا منا مسلمانانو بارکی شو میں نبی علیہ السلام زمانہ کی مسلمانان نو کو نو
ویو نو ما مسلمانانو د آیتونو با غیلکو ا د يهوديانو به يهوديانو لکو نصاراو به نصاراو لکو او مشرکانو لکو او بلا سوین زړړې بو لګو فارام بکینو پاتې بکې شو مسلمانانو هغه زمانه مسلمانانو واغستل او يهودو هغه زمانه يهودو واغستل نه اول قران په ځان راواړو ما کې څه غلطی ده زبر ټوپ نو ما مصیبتي بیان وکي غلطی وای چې دا غلطی ده او قران د دې غلطه اصلاح کوي نو دې چې کوم نه په مارادو کو والله دې وبخا دا رد نه سړیا دا خو المؤمن مرآت المؤمن مسلمان د مسلمان شیشه ده وی خپل عیب دولو مینځي کنه نو دا سړی ته نخ کاری بلې سړی ته وخی عمر رضی الله تعالی عنہ په محفل کې ودرت عام اعلان وکړو ستاسو د قسمی چې ان زغت فقومونی کزو کوک شم ما بنی غوی خلق غله دي یو باندې چې پاسه ته وته وی مونږ بری پتوره نه خو پتوره چې تو کوک شي کنه نو مونږ بری پتوره نه خو عمر رضی الله عنه دا نوې بادشاہ د وخت چې په ما ارادو کو ماته دا څه خبر وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ وای شکرونه داغه خدای چې دا څه خلک پیدا کړ چې من یقوم اعوجاج عمر بالسيف چې دا څه خلک پیدا کړ چې هغه د عمر کو غواله پتور نه غي نو دا ضروری ده اولنې نیت د قران چې دا د خالص د الله د رضا د پاره قران زدا کوم قران بل تا خایم خالص د الله د رضا د پاره تم مینشته لالچ مینشته نه د ووټ او نه د نوٹ خالص د الله د رضا د پاره نو دویم خپل اصلاح چې کسرای شي پکې او ما کې کمی نو زبا خپل کمی پورا کم کو قرآن سویلی چې دا کوا او زی کوما نو الحمدللہ شکر دے کنا دریم پدی باندې د کل عالم اصلاح د کل عالم د ټول عالم اصلاح په قرآن چې قرآن مزدد الله د رضا د پاره کو دویم قرآن مجید پاغی ځان سموم نو دریم بل بام سموم په دی باندې دانا چې دا قرآن نه بس خاو به جوړی کی او ډیران دی او صحاب شي اولار وی صحاب شي نه دا بل تا پارسل کای چې چینا راوزی نو دا چې قرآن مجید عام کول قرآن مجید خورول او قرآن مجید باندې د کل عالم د ټول عالم اصلاح کول نو اول صدق النیه نیت خالص د الله د رضا کول د نیت مطلب دای چې پرس کا دایو ماسپخینه دی منګ او تاسو پدې ماسپخینه کې نارینه او زنانو چې کوم د الله کتاب تناستی نو پدې وخت کې سلورو بجو نرستو منګ یو بل عملم کول شو یو بل کار من کول شو چې منګ نه شوي یو ودبه ځانلا درس تبنو ناس ودبه لګ ډېر دوستانو ددي دویم خیر دې مونږ بازار له مزدوری کړي وا ناس په دکان کې وناس په یا وا دکان کې نه نو باټای کې وو باټای ته دړه ورزولې گریډ بوم کړي نور بوم سکارونه کړي
خو نور عملونه او کارونه زنانه او زایونه جارو کول شو، لوخي وینځل شو، غوانو ته وبکه خودل شوي، خو هغه ټول کارونه پریږدي او د الله کتاب تکي نه راول کې ناستلې. بس دغه ته نیت وي چې دا اول کې ناستو، دا کوم ولې چې تک می خبره راوچت کړه دا اوچتول دا خبره ده صدا کدا خبره صحیح و نو نیت صحیح ده. دا ستا غرض چې قران زده کم بل ته یو خیم د ځان او د عالم اصلاح په حکم نو مبارک شه، او کدا نو پخپل نیت ته لګا نظر ثانیو کا. خدا دا یو ادب کله سړی د قرآن مجید د شروع کولو ټیم کې دا نیت نو آیده د قرآن درس ار نیک عمل خصوصا علم د قرآن دا نیت نو او د قرآن شروع کړو نو آیده له قرآن پر خودل پکار دی چیرې نیت می صحیح نه نو پرې دوايي سدي جوړيږي کله بس کینا دیو قرآن او علم پریگ دینا دیو قرآن او علم کئی نتیجه بے داروزی چه دیو یوزل دی پا دی مجبور کی چه دا علم بددو خالص دا اللہ دا رضا دا پارشی دا با یوزل خالص او مخلص یواز دا اللہ دا رضا دا پارشی. سفیان رحمه الله نا چاته پوسو کو چیارا سوکو دا سی چلی چې کله سړی نیت صحیح نه نو آیمنګا دا قرآن مجید پریږدو هغه ته نه دا پریدای نه عمل او دین دا پریدای نه وی منګه هغه وای چې منګه علم حاصل کو علم حاصل کو د نور څه د پاره هغه ته وای وی د علم دا طلب کول چې د بس دا نیت ته وی وقالو طلبنا العلم لغير الله تعالى فابى ان يكون الا لله. منګه علم بل سلز دکاو خو علم انکار کو وی زب یواز د الله د پاره د بل چا د پاره نه، یعنی اخیری انجام بیدای چې علم به فقط د الله د پاره، یعنی د علم بتا یو ځل مجبور کی چې تا کې اخلاص پیدا کی. طلبنا العلم لغیر الله تعالی فابى ان يكون الا لله. التبیان کې پینځه ورشمه صفه کې علامه نووي سے ذکر کئی نو اولنه ادب الاخلاص چې خالص د الله رب العزت د رضا د پاره وي، د بل څه د پاره بنئ، غرض به پکې نور څه نه. دویم الاخلاص او د نیت تشریح آمخ کې 13 شوا چې دا نیت ضروری دی. الله دې زموږ نیتونه خالص د الله د رضا کی او دا غوړي کی چې زمونږه د پاره هغه فائدہ په دین او په دنیا وګرځي. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من اعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. چاچی او ټکه علم زدکو قرآن زدکو نور سے زدکړل. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله چې پاره باندې د الله رضا حاصله دي شو لا يتعلموا الا ليصيب به عرضا من اعراض الدنيا
خدای په د الله رضا نه بلکې دې په دنیا لټای سغرض د دنیا په کی ګوري. نو نبی علیہ السلام وایي لم یجد عرف الجنت یوم القیامه دې بعد قیامت پر از باندې جنت بویو منسکی د جنت بوی په باندې حرام دی. نو دا ضروری ده چې سړی علم کوي قران لرازي او زده کوي نو په کار دا چې نیت ته د سړی هغه صحیح وي او مزیدار دی. دویم ادب د آدابنا هغه د قران مجید چې ادب د قران عمل بالعلم چې څه د ذکر نو هغه عمل کې راواله. قران به مونږ او تاسو ان شاء الله واورو. قران یو انقلابی کتاب دی. دا سه انقلابی کتاب دی چې د قران بارکه الله وایي لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا چوبا سے خلق لا تیارون رڼا تا دې داس یو انقلاب راولي بدلون راولي خلق د تیارون رڼا تا او باسي. نو چې مونږ قران وایو او قران اورو نو چې مونږ کې څومره بدلون راوستو په مونږ یو ورځ وا چې مونږ قران ته کېناستو الحمدلله دا سی ووم راشي چې اورز وي او زمونږ د قران اختتام وي ان شاء الله. نو د ابتدا او د انتها فرق وکا چې زه په کمرز قران ته کې ناستم نو زما یو عملو او په کمرز د قران د اختتام نه نو آیا زما عمل کې فرق راغله دی او کنا ګول الله په خته زی لا خبره په کته روانه ده. نارینا او زنانا سوچو کی زنانا اغیبا د پردې خیال نه ساتو اغیبا د جامو خیال نه ساتو اغیبا د دوپټي خیال نه ساتو ټي وي او وی سي آر ته بناسته. نو آیا چې قران ویل شو نو بیام جو کاتو او که سفر راغله که فرق رانغه نو دی قرآن نه اوریدل بیا دی قرآن نه اوریدل. د قرآن لوی ادب په آدابو کې هغه ده چې قرآن مجید باغی باندې عمل وکړي شي. عمل په قرآن وادي اوریدو نو زدای کا وادي اورید نو عمل پیو کا. دا ادب قرآن ذکر کوي. پرون می آیات ویلو سورۃ زمر سالی رشتم سپارا آیت نمبر 18 اطلسم د مسلمانانو صفات الله وی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الذين يستمعون القول مسلمانان آغا بختاور دی چی يستمعون القول فيتبعون احسنه آدھا دے چی دی اوری دی زڑپ غوگو قرآن يستمعون القول دی زڑپ غوگو قرآن اوری فیتبعون احسنه نو چې قرآن ووري نو بیا په قرآن پسې روانو می فیتبعون احسنه بیا د قرآن تابعداریم کوي. دانه چې आवाज قرآن وورا ریډیو کې اورم وسار چې تلاوتي ان لګول می ترجمه سره ریډیو سټیشن نه ویل کی ریډیو سټیشن نه ویل کی نو عمل په سوره دی عمل په سوره په ریډیو سټیشن کې ورپسې ډایرکټ غانا بجانا شروع کی. نو قرآن کې دا وایي چې غانا بجانا ورپسې وایا غانا بجانا ورپسې شروع کی. نا عمل په قرآن کا
او ریډیو سټیشن نه لیکيږي نو په ملک کې قانون د قران او سنت دی قران بارک خو الله وای نبی علیہ السلام وای فدارو ماهو حيث دار چې قران مجید چرته تاویږي نو تور سره تاو شه چې کوم طرف ته قران روان نه تور پس روان شه قران ځان پس مراړوا ځنه خلک قران په ځان پس راړي قران په ځان پس مراړو بلکې تو قران پس ورشه اقبال گیلا کوي خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس درجہ تو فقیحان حرم بے توفیق واجب بھی توفیق خلق شو اوس ویلی گیا دی وی قرآن کی ترمیم کو قرآن پایات کی وی ترمیم کو اسملو کی چغشی ناساپائی کی وی دی خبره کې لک ترمیم پکار دی جنکو واکاوټو کو اسم لای کې چولې زمنګ د دوو جنکو گواہی دی یو سړي سره برابر ده دې کې لک ترمیم پکار دی ا خداغه زمانه خرزي اوس خو مونږ ډیرو خياران یو مونږ اوس پی ایچ ډی کړی دا هغه خو پی ایچ ډی نو کړی زمنګ د دې پکار چې یو په یو په ترمیم پکې راولو دا دغه شانته انا هغه چې په خوځوارو سره پیدا یې سروم لګیای ا سروم خبره کوي دا ولي اکبر الابادی ته چاوي هغه تاسو کا اکبر الابادی وی خودونه می تاسو کو چې آپ کا او پردہ کدھر گئی تاسو هغه پردہ څه شو نو هغه وی چې عقل کې مردو په چا گئی زمونږ هغه پردہ لاړو د سړو په عقلونو باندې پریوتا عقل کې مردو په چا گئی ازمنګه پرده سړو په عقلونو خورا شو سړی به عقل جوړ مونږ په مشران شینو نو دا بدلیږي قران باندې بدلای د قران تابعداریو کا مکمل د قران تابعداری رومبای سپاره کوم د قران ادب دا ذکر کړي آیت نمبر 121 یوصل یوشتم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هغه بختور چې ورکړې مې دی لاره کتاب یتلونه حق تلاوته لولي دی قران لرا په مناسب لستو داغه باندې مناسب لستوي دا یو معنا ده دیو معنا دا یتبعونه حق اتباعه یتلونه حق تلاوته دای روانیږي په قرآن پسې په مناسب روانتیا د قرآن نو قرآن تابعداري وکای نو قرآن دی واورېدو نو تابعداري د قرآنو کا الله دې په اول مالا او بیا ټول د عمل کولو توفیق ورکي نو قرآن باندې عمل دا دویم ادب د قرآن دی دریم چې قرآن مجید دی واورېدو په اخلاص عمل لپاره کو نو درم دا قرآن با پریگ دینا دا قرآن با پریگ دینا دا دا پری خودو کتاب نده چواز ورده ختم دیو کو ایمونگا بچیلا ختمو کو پختانو که دا مسئله دا و ایمونگا معشومان سنگه دی وی خیر خیر سبقونه ویلی دی چورا سبق ویلی ویلی سمی پاس کرده دی دا سبق وی دا سبق دی او سبق نه غلور رمبه دي دنیا د ګټلو شه ته لور رمبي ته سبق وای او دکاندار په دکان باندې دنیا ګټي او د چې کمنو په سبق دنیا او ګټلنو دا ته سبق وای سبق واغی چې د الله د رضا ده پاره د الله د رضا ده پاره کوم سبق وي او د خیر سره قرانونه ویلي دي د یو قران نه دی بل قرانونه جوړ کړي دی کوم په ډیر کار کړی دی وی د خیر سره قرانونه ویلي دي ختمونه پکړي دي دګم پکې کلانګول دي بس دا د واشو حق ادا کاسه دې حق ادا کول د خیرات ته دا غلطه خبره ده چې قران مجید دی وی قران مجید با پرې دینا وفاداری د قران سره د قران مجید پرې خودل دا سبب د عذاب ګرځي کلا دا پرې خودل په مختلف قسم دي نو د هغه درجه مر ګناه دي کله په غلطه درجه پرې خودلی نو غلطه درجه کې عذاب شي او کله په وړه درجه نو په وړه خو قران به پرېګ دینا
پرون میں حدیث ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وما دبت اللہ القرآن فلا تاجروه وما دبت اللہ القرآن فلا تاجروه دا القرآن چه دا دا اللہ دسترخوان دے وما دبت اللہ القرآن دا قرآن دا اللہ دسترخوان دے فلا تاجروه نو دا قرآن پریک دائما قرآن سره با وفا کئی زددک نو اس پہ بلتا خائے پریک دے بے نا اس با قرآن بلتا خائے دی وجہ نبی علیہ السلام پا امت کی تحریک پیدا کی خوزیدل پیدا کی نو نبی علیہ السلام وی بلغو عنی ولو آیا بلغو عنی ولو آیا اور اسوی زمان طرف نکی یو آیات دلوم درزی یو آیات تیز دکڑ دے خوی رسو زان سر ایسارو ما حق ادا کوی رسو بلتا بلغو عنی ولو آیا یو آیات تیز دکڑ دے نو اس قرآن بلتا اور رسو خور کا حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن یا قرآن والو لا تتوسد القرآن پو قرآن ڈڑا ملگوئی قرآن پل بالغ مگر دوئی یو کو ظاہری مطلب دے چه قرآن پل بالغ مگر دے پو قرآن ڈڑا موہی بے ادبی دو قرآن دا او دے مدادا چه پو قرآن ڈڑا ملگوئی یعنی دا قرآن د خپل دنیا د ګټلو سبب مگر دوئی وی پلان کی په دکان ډړا واله دا د پلان کی په زما کې باندې ډړا دا یعنی دا غینه د دنیا دغه پوره کیږي نو د قران باندې دنیا ما غټي او بل وسره وای واتلو حق تلاوتی انا الليل والنهار شپه ورځ لولای قران کې کمه مراوالا واتلو حق تلاوتی انا الليل والنهار پترفونو د شپه ورځ کې قران لولای بل وابشوه او دا قران په ملک عام کوي دا قران خور کوي چې دا هر بیٹک نه دا هر اجره نه او دا هر جمعات نه دا الله د کتاب غخیږي وابشوه دومره کوشش کوي چې تاسو دې سملونم دا الله د قران आवाज راوچت شي چې نل حکم الا لله الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين چې تاسو به سملو کې قرآن حاکم شي دا سو کې واب شو او دا قرآن خور کوي وتدبروا ما فيه او پدې کې جس دینو پای کې سوچ کوي لعلکم تفلحون کې دې شي چې تاسو کامیاب بشي نو دا چې قرآن ډیر ولولا دا ډیر لستل قرآن تلاوت نیک عمل درونو ورستو به ان شاء الله راشي چې تلاوت سره سوچ او فکر نه نو د تلاوت مقصد سړی ته نه حاصلېږي ټیک د ثواب حاصلېږي خو چې تلاوت کوم مقصد دی نو هغه سړی ته نه حاصلېږي د دې وجنه که یو سړی قرآن لوستو او هغه نور نفلی عبادتونو ته وزګار نشو فرض کا سڑے ټول راز ناشته لکه رجوع کې د استادانو درسونه وګدوګ د درسونه ان د سهار نه درس شروع شي تر مازیګر پورې د قران درسي اوس هغه د استاد ویلی بتاړای کنه اوس چې سی ویلی نه به دوباره ته وای ځان لا نو هغه د مازیګر نرستو شروع کی طالبان نو هغه وای بیا ما سوتن ویره اوس د کې لیکل پاتې شي پلان کې ملګری له کافیرا کزل لیکل کوما ټول راز 13 شي د فرض مونږ او د ډوډۍ نه علاوه د نور نیک عمل توزګار نشي ټول راز قران دی او دے قران دی او دے حدیث کے راضی اللہ رب العزت فرمائی حدیث قدسی دے
چې من شغله القرآن و ذکری عن مسئلتی آتیتو افضل مما اوت السائلین. من شغله القرآن و ذکری عن مسئلتی آتیتو افضل ما اوت السائلین. چې یو بندا زما د یاد نه، زما د سوال کولو نه، د دواګانو نه، د دینه زما قرآن مشغوله که اوزګار نه دی، هغې ته دوا ته نه دی اوزګار. الله وی د حاجتونو به زه د هغه خلکو نه خو پوره کم چې کمې زما نه غواړي، ټول حاجتونه به وله پوره کم. او دا بهتر عبادت ته قرآن. نو دا دا چې قرآن مجید زیات لستل او وی وایا وی وایا وی وایا ډیری وایا، خلکو ته بیان کا. الله. نو دا د قرآن دریم ادب، دا اصولی آداب د قرآن دی. دا ادبونه چې کومې مویل دا داسې آداب دي چې د دې نه بغیر قرآن زده کول ناقص دي. اوس ځینې هغه آداب دي چې هغه به عظمت د قرآن سره تعلق لري، عظمت او لویوالی د قرآن سره تعلق لري. یو د هغې نه هغه دا ده چې قرآن به بېاودسه نه رالی، بېاودسه قرآن ته لاس نه دي لګول پکار. رستو سورت واقعه کې به راشي لا یمسو الا المطهرون، لا یمسو الا المطهرون، لاس پنه لګی دی قرآن ته مگر پاکان. پاک خلق به قرآن راخلی. نو دادا د شرک هم ځان پاک کا، د بدعاتو هم ځان پاک کا، د بېاودسۍ هم ځان پاک کا. بېاودسه قرآن ته لاس لګول جایز نه دي، لوستل جایز دي، لوستل جایز دي، خو لاس لګول بېاودسه جایز نه دي. نارینه او یا زنانه په لویه بېاودسۍ کی نو هغوی له لوستل قرآن هم جایز نه دي. لولي به هم نه، خوله به پرې نه خوځوي. ذکر اذکار کوي نو جدا خبره ده، ذکر اذکار ورله جایز دی. ځنو کې مشهوره ده چې د الله نوم اخیستل ولا جایز نه دي، دا خبره غلطه ده. په لویه بېاودسۍ کې ذکر جایز دی، دعاګانې جایز دي، خو قرآن لوستل جایز نه دي. نو قرآن باندې لولي. نو دویم دا ادب ضروری دی، پکار ده چې سړی قرآن ته ناستي نو په اودس کې دي. نو چې څه ټایم د موږ ټایم شي جوړ موږ ته به ډایري کودرېږي که نه، چې موږ ټایم شي نو مصحابو کې به ناستي دغه شان دی. او چې موږ ټایم شي نو بیا موږ ته ناڅاپی کېدو نو بیا به اودس پسې رواني، د بېاودسه ناستي، بېاودسه به رواني. نو اودس به کوي نو چې راځي نو رکات ته نه تللی، رکات ته نه تللی. نو موږ ته ښه په اودس کې کښېنه که نه، او قرآن ته چې ښه په اودس کې ناستې نو موږ ته به تیارې. نو دا ضروري ده چې قرآن مجید ته ناسته په اودس کې پکار ده. بل ادب د قرآن، قرآن لولې نو په ښایسته ځای قرآن کېږده. وجعلوه علی کرسي، ویسا شیخ صاحب وایي چې قرآن مجید په اوچت ځای کېده، بالغ وته کېده او ریل وته کېده چې دنګ ځای اوچتي، چې کم ځای په خپو باندې پایمال کیږي نو په هغې باندې قرآن کې خودل بې ادبي ده، قرآن کې خودل بې ادبي ده. ریلونه پکار دی چې هم دنګ دنګي، داسې مندري مندري ریلونه ډېر نه چې خو ښکلي اوچت اولیش ریل خوي چې داسې دا رومیال خور کې هسې دا خپې اوبو ته کوي چې رومیال خور کې قرآن پې د پاسې کېږي. غټ بالغ وته کېده که نه، بستره وته کېده، دا وته کېده غټ ځای قرآن له ښه مزې ریل جوړ کا، ریل مزیدار جوړ کا. چې قرآن کم ځای کې لولې نو هغه ځای دی پاک او صافي، بې ځای ځای کې قرآن لوستل نه دي لوستل پکار. نو قرآن لولې نو پاک او په مزیدار ځای کې قرآن ولوله. او بله دا ده چې قرآن لولې نو مستحبه خبره دا ده خوشبویي دې سړی ولګئ،
قرآن تکینی خوشبوئی داری ڈڑوزی تے نخیجی دا ملائکو محفل لے دا ملائکو مجلس تے او ملائک دا خوشبوئی خواخی نو بکاردار چې سړی ځان باندې خوشبوئی ولګي صفا کی ځان قرآن تدکینی بل ادب دام دے چې خلد صفا کی خلد ډیران نہیں قرآن تکینی نو مسواک دے استعمال کی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان افواکم طرق للقرآن فطیبوها بالسواک ستاسو دا خلید قرآن لاری دی دا قرآن لاری دی نو چې لاری دا قرآن دی نو فطیبوها بالسواک دا تاسو مسواک باندې صفا کئی چې قرآن تناسو ناسوارو غرگی دی پخلو کی پروتی نا دا ناسوارو غرگی نزانو ساتا دې سره خلک اندکی ګندا د مسواک زد دی نوې قرآن ته لار صفا کا بادشاہ چې په لار زی نوې کې خلک د چرګ ګل پری دي لارو ته خو صفا کی مزیدار خو لارو کې قرآن بادشاہ نه دی قرآن بادشاہ دی نو چې بادشاہ په کمالار را رواني نو خلک ورته لار صفا کی تو تلار کې ډیرانو نه مو جوړاوه تو تلار کې خان کارل دا بریکری وته جوړای مخې ته دا بریکری وته مو جوړاو کنه لوی غرګینا سوارو تک دی په یو شونډو په بل شونډه کې نو دا چې قرآن مجید ته لارا مزیدار کا صفا کورتا لار صفا کول بل ادب تو قرآن دادی بل ادب تو قرآن چې قرآن ویل کیږي هغه ته په ادب غوږ کېدا او نور کارونه پرېږدا په ادب غوږ کې خودل او نور کارونه پرې خودل سورۃ اعراف آیت نمبر 205 نهم سپارہ سورۃ اعراف آیت نمبر 204 203 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا هر کله چې لوستل شي د الله کتاب فاستمعوا له نتاسو غوږی هغه ته وانصتوا او نور کارونه پرېږدئ چوپ چاپ شي نور کارونه پرېږدئ او چوپ چاپ شي لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي رحم بدر باندې وکړي شي رحم بسی پتا تا سورۃ الرحمن خو هم چې تاوریدلې کنه الرحمن علم القرآن رحم بدر باندې الله کی د قرآن علم بنصیب کی د قرآن علم بدر تعالی نصیب کی لوی رحم داده چې د قرآن داعی بدی کی د قرآن خدمتگار بدی کی قرآن طرف ته داعی شي او د قرآن خدمتگار بدی شي نو ګوري سورۃ احقاف ګوري شپږشتمه سپارہ او سورۃ احقاف آئے کے ادب ذکر کئی آگئی کے درہم آنمونہ ہوئی آیت نمبر 29 یوکم دیرشم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ پاو کی چې مواړو تاته او ټوله پیرانو نا یستمعون القرآن چې دوی غوږ کې خود طلب کو دا ورېدو قرآن پسې ګرځیدل نو قرآن طالبانو چې کوم ځای به قرآن ویل کیږي چې مونږه واورو الله دا سه طلب په مونږ کې پیدا کی فلما حضروا قالوا انصتوا هر کله چې دی حاضر شو رال قرآن محفل تا د قرآن درس واورید قالو نوی انصتو غلی شئی الکه څه چل وی دی ځای فلما قضیا ولوا الى قوم مدبرین هر کله چې قرات ختم شو نو ولوا الى قوم مدبرین درس ختم شو لاړل خپل قومونو ته یار بیانونکي دا ایام شو د قرآن سوی
یا قومنا انا سمعنا کتابا وقوما منگا یو کتاب اوریدل دے انزل من بعد موسی چرا لے گلے شوی دے رسول موسی علیہ السلام نا مصدق لما بین یدایہ رشتیا کون کے داغ سو چوڑان دے دے ندی یادی الالحق و الى طریق مستقیم دا قرآن دا آیان شو قرآن تو دعوت ورکی دا اولی دا قرآن ادب کرو دا رحم دے کنا لعلکم ترحمون چې قرآن ویل کی نو نور کارونه پریدا او قرآن ته وکیدا قرآن ته وکیدا نو دا کور به پم چالو کی بٹن بووي او بیا بڑا دیو لګي او سمبلی ورتا وده بشي را پابسي ير مون خو ډېر خول راته مون کراوي ډېر خول راته نن تاسو کرا خو درته خو تا اورېدل دي وی مون کرا ډېر خول راځي استاد مون کرا ډېر خول راځي نو درته خو تاسو کرا درته خو اورېدل دي دی وایا نو دا ازنانه وی چالو کینو سه په بلنګاری خوشاله څوک په منډو کې څوک په خوجل کې څوک دغه کوی په غاړه باندې لوخي وینځي ادا بلنګار بخیږي اوس به سوا ما چې قرآن بند کړي قرآن سوئی قرآن ورته دا نه وي چې دا قرآن بند کا ځنه وي مړه دا قرآن مجید پر سپیکر وای نو دا خو سړی دا دور کارونه کوي دا چلې واغه چلې الله سوئی وی چې کله قرآن لسته شو نو دای ته دا نه وي قرآن وایون کیتا چې تلک پکات आवाज وای چې خلک د قارونه باسي ګوري اسنه چې خلک د کارو باسي دای ته نه وي چې اوس کو غلشه خلق د کارونه باسي نه د قرآن وایون کی ته نه وي چې غلشه بلکې خلکو ته وي فاستمیو تاسو سره دوره ټیم نشته چې قرآن ووري وانسی تو نور کارونه د قرآن د پاره نشي پرې خو دې داو کوي کنه نو هغه نور خلکو ته ادب خي نور ته نو دا بنوي چې ورته وای طریقه د دعوت دکا دا بنوي چې ورته وای لړکا بند کا بیا دا ټیپ بیا بند کا سره نه ټیم بند وای دا خیر ده کنه لس منټه دا کار لري شراشي کنه دا درس ووري خیر ده راشي کنه دا نه اول بیان می د جمعې والد صاحب رحمه الله راته د جمعې بیان وکا نو بیان می دې ځای کو او جوړ په ګیر اخري می شروع واچولا تازه وینوا جوړ په ګیر اخري می شروع واچولا او ما چې چا د برشګيري دي کنه دا وړي په دې پسې چاړي راواله چټي وخري هیڅ ضرورت مې دې ته نشته دې کې څوک ثواب غني ناروا کوي مې دا نشته دا ګيري په کې چار اوسې مې وې خړې ګيري کور ترام والد سه مې پته مولا شوی وي نو مې ولې پته چې په مارات کول شنو پار چا کول شي او ګيره وړه کول هغه وخت کې ما دې ته چې په مارات کول شنو پار چا کول شي خو اول د تداوم چې واده مې سره چې بیا بوله کینچې نه وړم ځکه چې ستاسو په مسله ځا عملونه کوم نو بل به پیسو کوي خو دوی خبره تا کوم د خبرې چل دکا دا سمو آیا چې دې پسې چاړې راواله وی خري وته وګدي کوي کنه دا وته وای دې په ځای کنه چې ته د رښتنه باندې دې په ځای دا وای چې وګدي کوي کنه دا څه خبره کوم دا وته نه وای چې ټیپونه بند کړي او نن ته خو دا رښتنه باندې ورته دا کارونه لک سات لا پرې دا قران ادب خي کنه وای فاستمعوا له وانصتوا غلی شي نور کارونه پرېګ دی قران ته کې نه نو دا ضروری ده اف ام دې لګول دي نور څه لګول دي خام عمل لکنه ټیک ده خداو کا چې اوسه خیال وساته وګوره سوچ تو کا ځان په پویا کا نو دا د قران ادب چې قران مجید ته وغوږ کې دی بل ادب د قران هغه دا دی چړون کون باندې د قران نو فائدہ اخلي د مسلمانانو صفات الله ذکر کوي سورۃ فرقان کې 19 سپارہ سورۃ فرقان آیت نمبر 73 دریویایم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم آیت نمبر 73 دریویایم 19 سپارہ سورۃ فرقان والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اوا کسان چې کله نصیحت ورکول شي لرا پاتون را خپل باندې لم یخروا علیها ثم وعميانا نبریو دې په قرآن باندې کاڼه وړاند دا سړي لکه چې دا ډوسلی دي نه او سیوري دي نه قرآن ته وړون کونه دانه چې ناسه مدتا سره زړه په کندو کې یو په باران کې دی
دا ځنې جمعات کې ناشتي او که تاسو ته کې چې حضرت جهاز د کم طرف تعالی زولې نو دا ډېر لري چرته کې جهاز لزولې ورته را حاضر شه دی بیا دا غنورستو را حاضر شي حاضر بشي بل خو به تلې چکر به پکې لګولې نه چکر به قران کې نه لګای لم يخروا عليها ثم وعميانا دا د منافقانو صفت ته سی ویلې درس خو درس کړکړې کول موږ څه حساب پونه شي دا څه کول نه قران ته لم يبج ناسو کنه قران ته لم يبج نه کینی قران ته ویخ کینی ویخ بناسته او طلبگار به قران ته ناسته موړ بنه کینی موړ ناسته ډډه لګولې دا کسراغه یاد در باندې راغه او در کې درنونو نو خیر دې درنونو دې خیر دې خبره نه ده خوار چې ته نو ته غستو ته تیار نه نه قران ته ځان محتاج غني ځان به ته محتاج غني ډیر په سوچ او فکر به قران ته ناشته چې ادب او فائدہ د قران درته حاصل شي فائدہ ته حاصل شي لم يخروا عليها ثم وعميانا نو ورځيږي دې په قران باندې کانه وړاند بلکې د قران نه فائدہ علي بل ادب د قران هغه دام دی چې د قران په شروع کې قران مجید وای نو اعوذ بالله وایا سورۃ نحل دا ادب ذکر کړي وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورۃ نحل 58 کې چې قران مجید وای مداغه نمک کې اعوذ بالله وایا چې شیطان هغه لاړ شي او ختم شي بل په ادبونو کې یو لوی ادب د قران هغه ده چې د لستلو د قران په وخت کې سوچ او فکر التدبر والتفهم سوچ او فکر په قران مجید کې کول اگر زموږ استاد محترم مفتی سے مدظل العالی ای په تدبر او په سوچ باندې خبر وکړه چې قران مجید لولې نو په سوچ سره لولا فکر سره لولا چې د قران مجید کې ما تسوي چې داو کا دا مکو سوره مې وکړل سوره مې ندی کړی سوره مې ځان بند کو نو دا کوشش وکا چې د قران مجید لوستل هغه په سوچ او فکر باندې وکا قران مجید چې راغله ده هغه هم دل راغله ده سورۃ سواد آیت نمبر 29 یو کم درشم کې الله وایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب کتاب انزلناه الیک مبارک دا لوی شان والا کتاب دے آیت نمبر یو کم درشم 29 سورۃ سواد درشتم سپارہ دا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته دا چې خلق په آیاتونو کې سوچ کی تدبر پکیو کی فکر پکیو کی سورۃ نساء آیت 2 آیم کې الله رب العزت وایي افلا يتدبرون القرآن ولا خلق په قرآن کې سوچ ولې نه کوي دا سوچ کول مستقل عبادت ته افلا يتدبرون القرآن سورہ محمد کی وہی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ودا خلق په قرآن کې سوچ ولې نه کوي یاد دې زړونو ته ځراندې لګې دي دې په سوچ ولې نه کوي کثرت ځراندا ده نو قرآن مجید لوستل په تدبر سره فکر سره او سوچ سره سوچ او فکر سره د قرآن لوستل علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لا خیر فی عبادت لا علم فیها ولا فی قراءت لا تدبر فیها لا خیر فی قراءت لا خیر فی عبادت لا علم فیها اغه عبادت کې څه خیر نشتا
چې کوم عبادت کې علم نه په پوهه باندې نه په علم نه پکاره چې کوم عبادت کوي چې داغي احکام نه معلومي بل ولا قرات لا تدبر فيها هغه لستلو کې خیر نشتا چې کوم لستو کې سوچ او فکر نه کوم لستو کې سوچ او فکر نه نو هغه کې څه خیر نشته وي د خیر مطلب ما وي دانه چې ثواب پکې نشته ثواب پکې شته رونو ثواب قران مجید لولې ځنه عالمان وایي چې د قران مجید لستلو ته نیت هم ضروري دی چې د عبادت نیت پکې وکي دا بس په خپل عبادت ته نو بی نیت استا ثواب کیږي د عبادت نیت ته کوم ضرورت نشته ثواب ځان لشه دی خو مقصد ځان لشه دی د قران مجید چې کوم مقصد دی چې تا کې د انقلاب راشي هغه بغیر د تدبر او د سوچ نه ناراضي چې ته په عالم کې انقلاب راولې اقبال وای کنه فاشگویم آج در دل مزمار است فاشگویم آج در دل مزمار است این کتاب نیست چیز دیگر است چون بجا در رفت جا دیگر شد جان شو دیگر شد جهان دیگر شد وای ذاتا صفا صفا واما چې دا قران د عامو کتابونو غونډه قران کتاب مګانا دا د عامو کتابونو غونډه کتاب نه دی این کتاب نیست چیز دیگر است دا د عامو کتابونو غونډه کتاب نه بلکې دا یو بل چیز دی چون بجان در رفت جان دیگر شاد چار کله دې سینې ته دن نشي نو سینه کې انقلاب راولي او چار کله سینه کې انقلاب راغی چون بجا در رفت جان دیگر شد او جان چو دیگر شد جهان دیگر شد او چې سینه کې انقلاب راغی نو بیا په ټول عالم کې انقلاب راولي خدا کلا چې تدبر پکې سوچ او فکر پکې دی وجه نه قران زور نه کوي افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ولې په دې قران کې سوچ نه کوي او کله عزت درندې لګې دي زړه ته ولې درندې دي چې قران کې سوچ نه کوي نو سوچ قران کې وکا فکر وکا په قران کې ذکر علی رضی الله تعالی وای چې لا خیر فی قرات لا تدبر فیها چې قرات کې څه خیر نشتا چاري کې کلا سوچ او فکر او تدبر نه دې وجنا علامه سیوطی ذکر کوي وی فهو المقصود الاعظم والمطلوب الاهم دا تدبر یو لوی غرض دی یو لوی فائدہ ده وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب او د دې سوچ او فکر د لاسه سینه کولاوشي وتستنير القلوب او زړونه روخانه شي نو تدبر ضروری دی زنو عالمانو تر دی ویلی دي وتكره القراءه القران بلا تدبر بغیر د تدبر او لوستل قران مکروه دي سره دا فکر پکار دی د قران لوستل عبادت ته سره د سوچ او فکر نه نو سوچ او فکر بغیر د معنی نه کیږي نو دی وی معنی د قران ته ضرورت ته او مطلب د کول د قران ته ضرورت ته نه چې تا ته قران د مطالبه د تدبر کوي چې ته په قران کې سوچ وکا او فکر وکا او تعالی معنی نه درځي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې د رحمت پایات تیرې دو ځان لوي رحمت وغوښتو چې د غضب پایات به تیرې دو نو د غضب نه به ځان لا بخنه وغوښتا دغه پناه به وغوښتا د غضب نه به پناه وغوښتا او چې کله به د تیرو قومونو د عذاب پاره کې تیرې دو نو الله موږ د دین او ساته دوا به کولا داسي هر آیات بارک و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان له سوچ او فکر کو غریب مطابق په ځان سره دغه کولا نو چې اوس په معنا نه پويږي نو تب تدبر او سوچ څنګه وکي نو معنا ګرانه ده نه ګرانه ده الله رب العزت سوئی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قرآن میں سوچ او فکر لا آسان کړی دی
اچ عالمان وی قران مجید ګران دی داغه مقصد دار چې د احکاماتو د پاره ګران دی احکامات تر او باسه اجتهادات تکای داغه لپاره مستقل علم پکار دی او هر چې قران د پند او نصیحت د پاره دی د اصلاح د پاره دی نو خو قران 15 ځای قسم کوي چې ولقد یسرنا القرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قسم دې چې دا قران می د پاره د نصیحت آسان کړل واشته دې چې څوک نصیحت والی فهل من مدکر واشته دې څوک نصیحت والی الله مون غریبانان ورته راشيو مونږ ته الله رب العزت فهم راکي نو دا چې قران مجید سوچ او فکر سره رسل امام ابن قیم رحم الله وی تدبر القرآن ان رمت الهدى تدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن تدبر القرآن ان رمت الهدى قرآن کے سوچو کو سوچو کہ دے ہدایت پکاری پزان دے ہدایت سوچ دے نو قرآن کے سوچو فکرو کا فالعلم تحت تدبر القرآن علم چه دے نو دا قرآن دا سوچ او دا فکر دا لاندې دی قرآن دا سوچ او دا فکر دا لاندې دی نو قرآن کے سوچ او فکر دا ډیر زیات ضروری دی ډیر زیات ضروری دی او بل دام دا چې قرآن مجید لولې نو دا غمجن انداز سره ولولا چې تا ته غم پیدا شي او زړه ته غم شي او بل ادب چې قران لولي نو په خيسته आवाज ولولا خيسته आवाज باندې او لهجه باندې لوستل دام نو قران مجید ادب دی خدا دا چې د غانو بجانو د لهجې نه وزن ساتي आवाज خيسته کا په قران خو غانا او بجانا داغه لهجو په شانت نه او بل په غټ ول پازو غټو ټوکو کې قران لولا غټاو قران نری کوي ما چې د خود په لهجه باندې خود ته بوزي نه غټ قران ولا قران لوستل یستحب قراءته بالتفخیم خو په غټو طریقه باندې قران لوستل دا د آداب د قران نه دي دا آداب د قران نه داوم دي بل د آداب د قران نه دا یو ادب دی چې قران مجید دی شروع کړل نو د بل چا د خبرو لپاره به قران کټ کاینا د قران په مجلس کې به انقطاع نه راولي قران دی شروع کړل نو انقطاع نه راولي خو کور تلاوت کې چتا نه په سوچي دا کې دا پانی وته بیا واچا وخان نو بیا وین الذين كفروا ګور وی سکه ګور خان بیا وی سوان علیهم انذرتهم دا سلا نه قران لولې نو بس قران ول کنه قران بل چا تکلم او د بل چا خبرو لپاره قران کټ کوما ضروری خبره ده نو هغه ځای باندې ودرېګا خو آیات سر ته ورسو نو ودرېګا خبرو کو قران بند کا چې بیا شروع کړي بیا اعوذ بالله وایا بیا شروع کړه غشان نو د قران مجید لوستل هغه کې انقطاع نه راوستل ادب سره قران لوستل او یو ادب په کدام نه د قران په لوستلو کې چې قران به د دنیا د کسب د پاره ذریعہ نه جوړای د دنیا د کسب